السلام علیکم کتونکو تاسو ګورئ پښتون ټي وي سېنیټر الحاج تاج محمد افریدي صاحب سوالور دی په لومبي ځل باندې دومره تاریخي ټور شوی دی چې تقریبا د 800 پورې خلک د یوې حلقې نه راوستل شوي دي د خیبر نه د کلامه پورې. مزید معلومات سېنیټر صاحب نه اخلو چې دغه خوندور دلچسپي دورې ته څنګه پام شو، خلک څنګه هینډل کړل او خلک څومره خوشحال دي. السلام علیکم حاج صاحب. مهرباني د پښتون ټي وي والا چې تاسو موجودګي په کلام کې ده زموږ سره زموږ په سفر کې شامل یې. موږ ته تاسې ټیم شکرګزار یو ورسره الله الحمدلله دا ټیم موږ کوم ټور پروګرام ارینج کړی و د خپل حلقې پی کې 105 ته پاره. هغې مقصد دوه درې وو. یو مقصد دا و چې هغه ته په قومي سطح باندې یا په اجتماعي سطح باندې یو ټور ارینجمنټ وکړی شي، هغو د علاقه وکړي، هغه انجوای کړي. بیا ماشاءالله موږ په ګرمۍ په وخت کې دغه موږ ټولو په شریکه محنت کړی و، هغه ټولو کردار پیدا کړی و، که ورکر و، که ایجنټ و، که ووټران و، نو هغو پکې اخ کړی. نو موږ هغو دپاره داسې بل کوم شی موږ سره ونه، نو هغو ته موږ د ټور ارینجمنټ وکړو. ماشاءالله هغه ډېر زیات خوشحاله وو، هغه خوشحاله دي. په دې کې د مشرانو نه ونیسه د شپېتو کالو نه مشران، ځوانان، ماشومان او کم ایج والا یوت والا اور سره یو بل ډیسیبل چې کوم زموږ په حلقه کې څومره ډیسیبل یا معذوره هغه انسانان زموږ سره کم ملګري دي، هغه موږ بچي دي، هغه معاشره کې کم حیثیت دی، هغه ماشاءالله ډېر انجوای کړو. زموږ ټولو ملګرو کې تاسې لیدلي وای هر لحاظ باندې، بلکې دې پورې چې زموږ یو ملګری هغه په امبولانس کې راغی، هغه بچی خپل بچی موږ سره په خپل امبولانس کې رالېږلو. په دې ټور کې موږ حصه و، داسې کم ایج نه و چې هغه زموږ سره په دې ټور کې شامل نه و. په دومره غټ تعداد کې خلک علاقې نه راوستل، تاسو څنګه فیل کړل او کوم قسم خوشحالي دغه؟ زه خو الله نه لک شکرګزار یم چې دومره موږ له توفیق راکړو چې هغو قوم او د خلکو هر ایج خلکو د خدمت وکړو، هغه موقع موږ ته راکړه. ځکه چې موږ له موقع راکړه، موږ باندې اعتماد وکړو، موږ له یې د عزت راکړو. نو موږ داسې شی غوښتو چې د خلکو له هر ایج ته موږ د سله ورسېږي چې دا کوم اعتماد دپاره مخکې د فیوچر دپاره یو یونټي پیدا کېدو دپاره چې هغه خپل مشران قیادت داسې منتخب کړي چې هغه د دغو سره په غم خوشحالۍ کې او داسې مختلف اکټیویټو کې شامل وي چې هغه هم انجوای کوي د لایف، چې زموږ د خپل د ګول میل کې د خپلو پارلیمنټرین سره عوام کېنستل په کلیو کې خو کینی خو د مسایل نه ډک کینو بهر آوټ سایډ کې دا ماحول ورکول مونږ یو نوی قدم کې خو که زمونږ نور ملک علاقې خلک خپل مشان جوړوي نو هغونه به دا ډیمانډ کوي چې مونږ له تا چې کړی دی هغه به ډیمانډ په تپوس به کوي. امید لرم چې زمونږ په حلقه کې به که خیري خپل زمونږ د علاقې ووټران کم ملګري دي مونږ مخالفت یې کړو، هغه د مونږ د دې اقدام نه به دو متاثره شوي وي، هغه به دا اقدام په ډېر ښه نظر ته ګوري چې د دومره خلک سنبالول، د دومره خلکو عزت ورکول، د دومره خلکو سهولتونه ورکول. هغو نه ما په خیال باندې دا به وایي که دو پوه وي او د دې معاشره کې غواړي د خپل د حیثیت ویلیو غواړي، نو زه وایم چې دا پیره به دا به علاقې ته ورسېږي، دو به متاثر کېږي، خلک به مونږ بغیر د هغه نه به مونږ مخکې په فیوچر کې که خیري سپورټ کوي. زمونږ د دغو ملګرو په ذریعه باندې به که خیري دا پیغام ورته رسېږي او د ستاسو په ذریعه باندې دا پیغام رسېږي چې دا د خپلو ملګرو د ووټرانو عزت ورکولو، د ریسپیکټ ورکولو لپاره دو هر کار کوي چې هغو مشکلاتو حل کېدو دپاره. ان شاء الله تعالی نور خلک چې موږ مخالفین دي دینه بعد به زموږ مخالفت په علاقه کې کم ښکاري، دا خلک به زموږ وکیلان وي، د موږ به ججان وي، موږ له به هر څه کوي. موږ ته وایي چې دا ما خواهش دی چې په خپل لایف کې زموږ د فیملی چې دا خلک دا موږ نور شنو ته پریدي چې هغه موږ د دو خلکو خدمت وکړو، د دو خلکو د مشکلاتو لپاره د حکومتونو نه هر هغه شی نه راوړو چې دو خلکو له د کور کې زموږ کومې خویندې میندې راسي د هغو سر نه د اوبو هغه د اوبو سهولت ورکول، د هغو لپاره بجلي سهولت ورکول، روډونه جوړول، کوڅې جوړول، هغو ته به موږ خلک پرېږدي. هغه به خلک وایي چې موږ د مشان دومره د خپل قوم، د خپل علاقې، د خپل وطن دومره عزت کوي. امید لرم چې د موږ د ټور نه بعد ټول علاقې ته به ډېر بهترین میسج لاړ شي، نور حلقو له تمام لاړ شي. د خپل عوام زه یو اگزامپل در کوم، زه د کلام د خلکو سره کېنستم، هغه وایي چې موږ کلام
خلکو تیر قیادت هم یو حکومت دی موجوده حکومت ته ورکړی دا پیره قیادت هم ورکړی ووټ یې وړی دی بیا د اسلام آباد نه کلام ته نه دي راغلي خو ته دا ګوره چې زموږ د خپلې وړوکې حلقې د PK 105 خلک یو وړوک په غرونو کې اوسېدونکي د ملک په هغه علاقه کې هغه خلک دلته راوستل امید لرم چې دا کلام خلک هم د خپلو مشرانو دا ډیمانډ کوي چې دا رنګ ریسپیکټ کرا کوي مونږ به درله ووټ درکوو که نه به درکوو ځکه چې د عوامو خدمت کول د عوامو خم خوشحالۍ کې شاملېدل دا یو میسیج له موږ راغلی چې ټول خلک د خپلو عوامو خدمت وکړي جی کتونکو په دا کې شک نشته چې دا میسیج ټول پاکستان ته رسیدلی وي ځکه چې د ووټ په بدله کې د مینې په بدله کې وړې وړې خوشحالۍ دغه رنګې علاقې خلکو له ورکول دا ډېر غټ اقدام دی همدغه رنګې تقریبا د اکتوبر د 3000 پورې کسانو تابع شوي وه خو د دوی سره د مینې د علاقې د مشرانو کشرانو دومره حد زیاتوالی پکې راغی چې 2000 ته خلک پکې رسیدلی وو نو انشاءالله چې تاسو موږ نن د خیبر د کلام ټور پورې پروګرام خوښ شوی وي انشاءالله تعالی خو پروګرامونه نور راوړي هغه پر خپل قربا مې زاده وي صلی الله اجازه ورکړي د الله په امان